السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې دا چې مونږ راغلی یو ناتیاګلي ته په ټور باندې. ناتیاګلي ډیر مزیدار او صفا موسم دی. د جون میاشت ده. ناتیاګلي کې ډیر زیات یخ دی. خلک بازار ته راوتي دي. دا پکې قسمت علي بای دی. خپل مصروفیاتو کې ډوب دي. دا پکې یو کس ماشاءالله ځان له کاروبار په ګاډي کې جیري فوډ وین تیار کړی دی. بزنس پکې کوي. الله دې ول پکې برکات واچي. خیر البشر لالاجي پکې هم ډیر بیزي راځي. پته لګي نه چې څه کوي. نو بس زمونږ څه فرینډ پکې څه اخلي راخلي نو هغوی ته ویټ کوو. دا پکې شیر سلطان بای هم د کور ورته کال لاغلی دی چې وړو له چترۍ والا نو چترۍ اخلي. استاد جي پکې هم ځان له شاپینګ کوي. د ماشومانو دپاره کیدای شي څه اخلي. تاسو ته دلته کې هر قسمه څیزونه ملاویږي. چترال د سوات او د علاقايي سامان هم تاسو دلته کې ملاویږي. دلته کې ډیر دا کاروبار چې کوم دی پښتانه کوي او ډیر ښه میلمه دوست خلک دي. خوش اخلاقه خلک دي. سامان پکې هم درته ملاویږي. کپړه پیزار د ماشومانو ټایس چې کوم دي وغیره تاسو ته په ښه ریټ باندې دلته کې ملاویدی شي. ښایسته سیټینګ یې کړی دی. دا خوا کې تاسو کتی شئ. نوي هوټل پکې هم جوړیږي کولاویږي ورو نو ورځ تر ورځه دا پکې ډیولپمنټ کیږي. خامخا کوشش وکړئ چې یو ځل لازمي چکر راولګوئ ناتیاګلي ته. ډیر ښایسته ماحول هم دی. ښایسته سیسټم دی. دا پکې مریم نواز چې کومه د پنجاب وزیر اعلی ده هغې پکې د ټورسټو لپاره یو خصوصي بسونه رایستي دي چې ډیر په کم ریټ باندې تاسو د پنډای اسلام آباد نه ناران کاغان او ناتیاګلي او مري طرف ته په مختلف سایډونو باندې تاسو خپل ټور تاسو له درکوي. ډیر مناسب ریټ دی. دا یو ښه سهولت دی د عوامو دپاره. مونږ ترې ډیر زیات اپریشیټ یو. دا تاسو کتی شئ. دا د ناتیاګلي نه مونږ داسې لاندې راکوز شو. دلته ځینو ملګرو څه شاپینګ وغیره کو. اوس دا مونږ رالو مري ته رانږدې یو. د مانځه ټایم دی. مونځ به کوو انشاءالله. مونځ چې وکړو د هغې نه پس به بیا ځو مري ته. مونځ مو وکړو الحمدلله. تاسو کتی شئ. ډېر ښایسته جومات دی. الله تعالی دې وله د دې اجر او ثواب ورکړي. په دواړه جهان دې الله پاک ګلالي لوی کړي بچي. مونځ وشو بس بهر راووتو. د مري په لور روانېږو. امید لرم چې تاسو به زمونږ دا ویډیو خوښه شوې. دا مونږ لږ مونال سره ودرېدو. مونال کې بس هلکه پلکه خوراک وکړو. بغیر یې ډېر زیات ښایسته ماحول جوړ کړی دی. تاسو کتی شئ. هر کله چې ځئ چکر باندې نو ځای په ځای ودرېږئ. خوراک څښاک کوو. ګپې شپې لګوو. انجوای کوو. دا نه چې بس یو ځای کې کښېنئ بل ځای ته بس غر کوئ. دا مونږ راورسېدو چې د مري مین روډ دی. دلته کې زمونږ یو څه فرینډ دي. هغوی راځي. هغوی سره ملاقات کوو. نو تاسو سره به راتلونکي مخکې هم ویډیوګانې شیر کوو. امید لرم چې تاسو به زمونږ دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې یو. نو ضرور زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د دې سره مونږ ته ډېره زیاته حوصله افزایي میلاویږي. مال روډ ته راورسېدو.